او دا سکه د بسم الله ویلو حکم ستا سو ته یو خبره کوم معنی و معنی کنه معنی زما په ثواب وشو په ویلو باندې او راته پته ده چې زین الله وی منلو والا مونږ نه یو معنی به را باندې نه وای خپل غاړه خلاصو غاړه بخلاص عرض دادا چې تاسو خو اول د حاشیه چې ګوري دا نوی کتابونه چې کوم راغلي مونږ نه حاشیه ګورو نه مر سره ذکر شته ټول عمر مونږ اعلان کوو طالبانو ته چې حاشیه قتل تاسو کار دو کتاب لګول زمون شرح هم تاسو خلاص کړي چې کم طالب پتا سو کې داسي وی چې هغه ته خدای ډیره غټه حوصله ورکړي درونه ورکړي د مطالعه شوق ډیری غټ موبایل ور سره نه یو وړو کې ساده موبایل د ضرورت د پاره سات هغه د پدې کتاب باندې معانی الاحبار وو او د غټ سینې خاون کتل شي افسوس نشي او چې به خې د چتی عمر او سیلې وی چته هو پیژنه ورته هغه بیا ازواه التوهوی ګو او کدی چتی نه لګه غټه د چنچن عمر دی هغه د فیض الغفار ګوري هغه جمع کړی دی همدغه ایزاح او څنور الفاظ بدل کړه او لګوندي اسانه کړه مفتی صاحب ما په تقریر مرتک کړه دلته خوده مدرسې مفت تقسیمول او چې درمیانه مرتبه والا طالب چې ورسره د رجال او شوق د میچاره په د حنس په دې حدیث کې محمد ابن سعید راغی د محمد ابن سعید تاریخ ملګری ته پته ولې نو بیا با نصر الازهار ګوره نصر الازهار دا چې چالي کله دا د اورکزو ده الشیخ محمد امین الاورکزی دو جلد کې دا متوسطه شرح ده او خپل شرح ده د رجال په حوالم لګړه خبره کوي رجال چې سند کې راشي تا ته وای دا پلان کې دا پلان کې وخت کې تیر ده ثقه ده غیر ثقه ده ومنګ باندې خو پابندي وي چې تاسو به رجال ته خلنا چوي په یو کتاب ځکه په حدیث کې یو حدیث راشي چې رجال پکې شپږي یو راشي هغه کې رجال سند اتي چې تک په یو باندې باس کې خټیم پاندې کې لړګ نو تا ته وای چې تب اوس پر رجالو خبره نه کوي تر سوچ منکر مجروح کذاب مدلس شیعه رافضی نه راغله په سند کې چخله ورتوانه چي او تاسو ته من شاندهي وکړه ک نصر الازهارم کتنو خره د تسمیه څو حکم د زب اجمالا درته وایم او دا ګورو نور الانوار حسامی هدایت صلات مشکات ټولو کې تاسو ویلي اسحاق ابن راهوی احمد بن حنبل دنه درې قول دلته نقل دي راجح قول دا اصحاب الظواهر واحناف کې علامه ابن الهمام صاحب د فتح القدیر دوی رائے دارا چې په او داسه کې بسم الله حکم دارا چې دا واجب کچا عمدن پر خدا او د سینې کېږي بیا احمد سے پکې ویلي کناسیان پات شونو خیر او د نور ویلي دي جناسیان او کعمدن او د سونه دویم قول د امام دار الهجره امام المدینه امام مالک رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه وتبدعت ویل بدعت ورته وی آیت الوضو ور قران کې یا ایه الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا لواره شروع فاغسلوا باندې کړه الته تسمیه ذکر نشته او کتا سوی واجب کوي واجب من حيث العمل فرض او فرض دلیل قطعی غواړي او دلته چې کوم حدیث باندې اصحاب الظواهر او داود ظاهری او دا اسحاق ابن راهوی او د دلیل نسی دا خبر واحد او خبر واحد سره فرضیت نسبی بیا خو زیادت په کتاب الله راځي
کتاب الله کې د درې اعضاء مفصوله ذکر دا او د یو عضو ممسوحه بسم الله پکې نشته. جمهور علما چې هغه کې احناف دي، امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، حسن ابن زیاد، ابن سماع، څومره چې دی وایي چې یا سنت ده یا مستحب. اچھا چې سنت ویلی سنت زوائد چې مستحب ورته ویلی تعبیر داسې کوي وای کچا پرې خدا نو تارک په بیادبو کې راځي. ترک د بسم الله په اوداسه کې بیادبی ده. نو مستحب معنا ادب، ترک مستحب بیادبی. نو دینه معلومه شو چې دی ورته مستحب وایي. دا چا چې واجب ویلي د باب اول کې دا روایتونه دي لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. دی هغه چا اودس نه کېږي چې بسم الله ونه وایي. او منګه وای ګوري قران کې راغلي دي فاغسلوا وجوهکم بسم الله نشته. دا خبر واحد د زیادت د خبر واحد په کتاب الله نه مگر نسخه دی کتاب الله او ناسخ بیا د منسوخ اولا یا برابر یو خبر واحد د کتاب الله نه اولاد نه برابر. فلهذا من به حدیث په یو بل محمل باندې حمل ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء الكامل، لا وضوء الكامل اغه لام د نفع د پاره وي، من لام د نفع د کمال د پاره وي، اغه نفع د صحت او د جواز د. او زمونږ ډېر مثالونه دي. رسول الله مبارک فرمایلی دي ستاسو په علم کې دا خبره پرته ده محبوب لیس المسکین الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. هغه سړی مسکین نه ده چې د چا دروازې ته ودرېږي او هغه سړی ورته یوه کجوره او دوه کجورې ورکړي، یو انوړی روټۍ دوه انوړۍ، دا مسکین نه ده. ولې دی مسکین نه ده؟ کور کې نور هېڅ هم نشته. یو کور نه د الله په نوم خیر راوړی، هغې دوه کجورې درې کجورې یو مړۍ نیمه مړۍ نیمه روټۍ ورکړي. یعنی دی هغه مسکین نه ده چې د ده نه بره بله مرتبه د مسکنت نه وي، بلکې د ده نه بره بله مرتبه شته چې په خپل کور کې هم کجوره نشته. حدیث کې راځي چې کوم کور کې کجورې هغې دې نه وایي چې زمونږ کور کې څه نشته، مونږ غریبانان. سرکۍ دا دې نه وایي چې زمونږ کور کې ترکاري او پخکړی او کتغ نشته. اوس وګوره مولانا صاحب چې یو کور کې یوه دانه کجوره چواره نشته، یوه نوړۍ وچه تازه توده سړه روټۍ نشته، پردي دروازې ته ودرېده خیر راوړي خدای مو وبخه یوه کجوره چا ورمد، یوه نوړۍ. دا مرتبه د مخکې مرتبې نه غټه شوه که نه شوه؟ په مسکنت کې کامله مسکین او فقیر دغه ده چې نه په کور کې یو کجوره دوه شته، نه یو نوړۍ روټۍ دوه شته، او نه څوک ورته یو کجوره ورکوي نه یو نوړۍ روټۍ. او چې کور کې یو کجوره دوه لري او نوړۍ دوه، دی کامله مسکین نه ده. دلته مو لا وضوء الکامل دی هغه چې اودس کامل نه ده چې دی بسم الله ونه وایي. اودس یې وشو مفتاح للصلات دا لمونځ پې کولی شي، بیرته اعاده نشته که بسم الله یې ونه ویل، خو کامله ثواب به یې علی کېده چې بسم الله یې ویل. لکه ستا کور ته مسکین درغی کجوره دې ورکړه دوه درې وی، دی مسکین نه ده. مالا مسکین دا صاحب نصاب نه ده، خو کامله مسکین نه ده. یو نوړۍ دوه روټۍ ورته میلاو شو. یا لکه راځي لا ایمان لمن لا عهد له، هغه چا کې ایمان نشته چې په وعده وفا نه کوي. نو حضرت تاسو خو ویل چې په واده باندې وفا مکارم الاخلاق دي، پوره کول یې ښه دي، واجب دي، او کنی کبیره ګناه ده. مرتکب د کبیره کافر کیږي. لا ایمان ویلی شي بالکل ایمان پکې نشته. لا ایمان الکامل لمن لا عهد له، لا ایمان لمن لا امانت له. هغه چا کې ایمان نشته کامل چې د امانت کې خیانت، امانت کې حفاظت واجب د خیانت حرام. چې څوک یې کوي مرتکب د کبیره ده، خو مسلمان ده، کامله مسلمان نه ده. دلته وایي دا اودس کامله نه شو چې بسم الله پکې نه، دا یې نظیر شو.
لا ایمان لمن لا یأمن جاره بوائق، هغه سړی کې ایمان نشته چې د گاونډي د ضرر نه پامن کړي. اوس گاونډي ته ضرر رسول خو حرام ده، کبیره ده. که چا ورسو مؤمن ده کنه ده، مؤمن کامل نه ده. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې یو سړی د جمعات گاونډي د ورانه غي به وزره کور کې منځو که غاړه خلاص شو کنه د مانځي عادت شته په. ولا صلاة الكامله کامله مون ادا بالجماعت. اوس خو پوه شو پدې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب. فاتحه خو واجب ده، که چا ونه ویل ساور دی واجب د مونږ خو شو کنه. ولا صلاة الكامله ها قضا د قرنګ دلته دا مسله تو وای دا ګوره د جمهور مذهب دا چې دا مستحب. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای ک یو سړی او د سوکی بسم الله وای دومره ثواب الله ورکی لکه د مانځه لپاره چې غسل کړي ټول بدن، او چې بسم الله و نه وای او د سوکی قصدنی که خطأنی که نسیاننی که جهلنی د څلورو اندامونو د صفایي ثواب ورته میلاو شو. 4 اندام وشو، په 4 اندام باندې مون موقوف دغه د مون نه دی او داسې اعاده بیاشته او نه دی مانځوه منډه والګ منډه. حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا سفال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن هويتب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول زمان یاد خپل پلار نو اوریدل سمعت رسول الله يقول هغه چې ما حضور نو اوریدل فرمای لا صلاه لمن لا وضوء له، بیا هغه چا مون کیږي چې او د سني ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. دا دلیل شو دی قول اول ولا دی پارا. حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن ابي سفال الموري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان يقول حدثتني جدتي ان سمعت رسول الله يقول ذلك. حدثنا فهد قال محمد حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا الدراوردي عن ابن حرملة عن ابي سفال الموري عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن ابن ثوبان عن ابي هريره عن النبي مثله. فذهب قوم ذهاب کړي دی قوم احد اسحاق ابن راهوی داود ظاهری اصحاب الظواهر احناف کی علامه ابن الهمام الى ان من لم يسمى على وضوء الصلاه چې چا پاوداسه کی بسم الله ونه ولا فلا يجزي وضوء او دسه نه کی. واحتجوا في ذلك بهذه الاثار او په وجوب کې استدلال په دغه دوه آثار مرمیه باندې نیولې. زما سر کې درد راځي زر وای. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من لم دینا څوک مراد دي؟ احناف مراد دي، جمهور اهل وقالوا من لم يسمي على وضوئه فقد أساء. بیا ادبی وکړه ترک الادب کله کېږي چې مستحب پاتې شي. وقد طهر بوضوئه په دې او داسه باندې د پاک شو مونږ په کولای شي. شب واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حسين أبي ساسان عن المهاجر بن صندوق أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله دی وړې تقاضې نه فارغ شوی او د سلانو کړه مهاجر په باندې سلام واچو فلم يرد عليه رسول الله وعليكم ورته ویل فلما فرغ من وضوء چل کړه او داسنه فارغ شو بلکې راځي تیمم یو ورته وی انه لن يمنعني شان دا مانع نو مال ان ارد عليك چې زتا ته جواب سلام درکم الا اني كرهت ان اذكر الله، لیکن زه په دې خفکیږم چې الله یاد کما الا له طهارت، زه بغیر د طهارت الله نه یادوم. کما تا ته وعلیکم السلام ویلې وې زما او داس نو سلام دی الله نوم ده، زه بغیر دی او داس دی الله نوم نه علم. وستراتو چې تا او داس نه کړه وغه نه مخکې بسم الله وای دا بسم الله په عدم طهارت باندې راغله کرانغله. رسول الله جواب سلام هم نه ور کړي بلکې د سلام او د عام او اسکارو د لپاره طهارت مستحب ده. فلهذا بسم الله په داس مستحب. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارته فرد السلام. رسول الله به بغیر د طهارت دی الله نوم ذکر کول مکروه او بد او ناپسندیده ګڼ او سلام جواب پس دی او داسنه ورک سوار به متطهرا چې کله په داس کې راغی طهارت حاصل شو. ففي ذلك دليل انه قد توضأ قبل ان يذكر اسم الله. دغه معلومه شو چې رسول الله مبارک دا او داس بسم الله نه مخکې کړ.
ځکه بسم الله دی الله اسم ذات ته کنه ده چې وعلیکم السلام بغیر د بسم الله نه وای نو بسم الله الرحمن الرحیم څنګه بسم الله نه او داس نه مخکې ویل. وكان قوله لا وضوء لمن لم يسمي يحتمل ايضا ما قاله اهل المقاله الاولى يعني اصحاب زواهر چې وایي چې دا واجب دا احتمال مشته ويحتمل لا وضوء له متكاملا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وجوب استدلال باطل شو. كما قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة. هغه سره کامل مسکین نه چې خلکو دروازې نه واپس کیږي په یو کجوره دوا یو نوړی روټي په دوا فلم يرد بذلك انه ليس مسكين. دې مطلب دا نه چې د مسکین نه د خارج من حد المسکنه د مسکینانو د تعریف او د زمرې نه بهر ده حتی تحرم عليه صدقه حتی چې زکات او خیرات ورکول به حرام دي. و انما اراد بذلك بلکې مقصود د نبی علی السلام دا چې ليس بالمسكين المتكامل في المسکنه د په مسکنت کې کامله مرتبه مسکین نه ځکه کامل هغه چې هغه بره بل مرتبه نه نو چې د چا په کور کې او دوه کجوري نه یو بل هم نه ورکي کامله مرتبه ده الذي ليس بعد درجه في المسکنه درجه چې د دغه مسکنت نه بره بل درجه نه مولي سي زما په کور کې دوه کجوري نشته ستا په کور کې دوه شته استاد مسکنت نه بره زما مسکنت شو زه مسکین کامل شوم او ته مسکین کامل نشو. نو دلته چې رسول الله وایي چې چا د کور نه تاته او کجره دوای میلاو شي او روټي دوه مړی روټي نو ته مسکین یې تعریف دی مسکین در باندې صادق ده صدقه او زکات اخیسته شي لیکن مسکین کامل نه زکات نه بل مرتبه ده هغه چې نه کور کې دوه کجوري لري او نه بل چا د کور او ته دوه کجوري راځي. بس ودرېږه لکه هغه راغلی او شیخ صاحب بس ودرېږه. اللهم صل على سيدنا محمد. ټول طالبان